تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وتستحب ركعتان بعد الوضوء قبل جفاف الماء من الأعضاء وتسمى هذه الصلاة تحية الوضوء. دین مخکې د تحیت المسجد ذکر شو چې تحیت المسجد 2 رکعاته د جمعات شکرانه ادا کول دا نفل دی. اوس د اودس شکرانه چې یو سړی اودس وکي د اودس نه وروسته د 2 رکعاته نفل ادا کی نو دا تحیت الوضو دی او د دې په احادیثو کې فضیلت هم راغلی چې کوم سړی ښه طریقې سره اودس وکي خالص د الله رب العزت د رضا دپاره د 2 رکعاته تحیت الوضو کی لکه د اودس نه وروسته 2 رکعاته نفل لمونځ ادا کو نو په ده باندې جنت واجب شو. د ده دپاره د جنت د وجوب اعلان کیږي چې د دا 2 رکعاته ادا کړل نو د جنتی شو. او بل روایت کې دا هم راځي چې د معراج په سفر باندې چې حضور صلی الله علیه وسلم کله لاړ نو د ځان نه مخکې جنت کې د بلال رضی الله تعالی عنہ د خپو کشار یې اوریدو. د هغه د پڼو کشار یې په واپسۍ کې حضور صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې ای بلال ته کوم عمل کوي، ستا دا چې کوم نیک عمل دی، کوم فعل دی چې ستا د خپو کشار یې ما په جنت کې واوریدو. اې د الله رسوله زما خو هېڅ داسې څه زیات اعمال نشته دی، نه زیات مونځونه شته دی، نه زیات عبادتونه شته دی، خو دا ده چې کله اودس وکړم نو د اودس نه وروسته زه 2 رکعاته نفل ادا کړم. د هغې په وجه باندې الله رب العزت بلال رضی الله تعالی عنہ ته دومره لوی فضیلت ورکو چې د بلال رضی الله تعالی عنہ هغه دی په ځمکه باندې خو د هغه د خپو کشارې په جنت کې راځي، اواز یې په جنت کې راځي. وتستحب رکعتان بعد الوضوء، مستحب دي 2 رکعاته وروسته د اودس کولونه قبل جفاف الماء مخکې د اوچېدو د اوبونه من الاعضاء د اعضاؤونه لکه مخ، لاس او لیچي وغیره خپې دا یې لا اوچې شي نه دي او د 2 رکعاته تحیت الوضو ادا کړل دا بهتره او غوره ده. که د اعضاو د اوچېدو نه وروسته د ادا کې بیا هم درسته، خو افضل دا ده چې د اعضاو د اوچېدو نه مخکې د تحیت الوضو ادا کی. وتسمى هذه الصلاة او دی مونځ له نوم ورکول کېږي تحیت الوضوء. تحیت الوضو د اودس شکرانه بطور شکرانه دی ادا کوي دا 2 رکعاته چې دته د اودس موقع ملاو شله د اودس وکړو نو د اودس د شکرانې په طور باندې دا 2 رکعاته نفل دی ادا کوي. الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.